پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لکم شفاعت تکنه دا به مذنبینو لپاره وی یو خو شفاعت عظما د پیغمبر علیه السلام ولا هغه به خدای تعالی دربار کې کی چې حساب کتاب شروع شي صحیح ده او یو شفاعت لاهل الكبائر ولاهل الدماء ولاهل المظالم صحیح ده دا به هم وي او شفاعت خو د ګناه مو کېدو دپاره هم وي که نه درجات اوچتېدو دپاره هم وي مختلفو شیانو دپاره به شفاعت وي خاص صرف رفع درجات دپاره به نه لکه ځنه علما ځنه فرقیایي پیغمبر علیه صلات وسلام فرمیلی دی لکل نبی دعوت مستجابه چې هر نبی دپاره یوه خصوصي دعا وي که نه هغه الله تعالی وله قبلوي چې الله تعالی نه وغواړي که نه هغه وله قبلوي صحیح ده فتعجل كل نبی دعوته هر نبی دغه دعا په غوښتلو کې تعجل کړی دی تیزی څه واکې زر یې وغواړي که نه یعنې هر نبي دا دعا کړې ده بس لکه چاته څه چې بس یو شی دله درکوم وغواړي چې څه شی غواړي واني اختبات دعوتي شفاعتا لامتي او ما د خپله دعا یخي د خپل امت دپاره د سفارش په هیه نایله دا به کېږي من مات منهم لا یشرک بالله شیئا خو هغه چا دپاره وي که نه چې هغه الله تعالی سره شرک نه کوي مسلمان وي ابو سعید صاحب روایت کی فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي انا سید ولد آدم زه د ټولو بني ادم په اولادو کې سردار یم د ټولو سید الانبیا ولا فخر خو په دې خبرې فخر نشته وانا اول من تنشق الارض عنه یوم القیامه ولا فخر او قیامت ورځ ټولو نه اول به ما نه ځمکه شلیږي راپاڅېږم حاشر و پیغمبر اسلام وان اول الشافعین اول به زه ټولو نه مخکې سفارش کوم و اول مشفع او ټولو نه اول به زما سفارش قبلیږي ولا فخر خو په دغو ټولو خبرې څه فخر نشته ولواء الحمد بید یوم القیامه ولا فخره او د حمد ولا کومه جهنډا ده او نشي ته د جنت کنجي وغیره دا ټول شیان به پیغمبر علیه السلام دپاره وي او د دې پیغمبر اسلام خصوصیت وي په دغو خبرو کې څه خبرې کې پیغمبر علیه السلام څه ده فخر خبرې نه دي یعنې فخر نه منه رغلي ده ابو سعید صاحب نه بل روایت فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام فرمایي اما اهل النار الذين هم اهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون چې کم جهنمیان کسان دي جهنم ولا دا خو به جهنم کې نه مري او نه به ژوندي وي ژوند وي د ژوند شاندې نه لا يموت فيها ولا يحيا ولكن ناس اصابتهم نار بذنوبهم او بخطاياهم خو ځنه داسې کسان وي که نه چې د ګناهونو په وجې او مظالمو په وجې یا د حقوق غیر په وجې باندې خطاګانو په وجې باندې وله اور ورسېږي یعنې جهنم ته به لاړ شي فاماتتهم اماته دو به مړه کړي مړه کولی څه معنی اوس وځي پکې تور بشي او به ګرځي سکوراټې وده کې کویلې په شان دي حتی اذا کانو فحما قدن لهم فی الشفاعه او دپاره به سفارش اجازت ورکړلی شي په جیء بهم ضبائر نو دو به راوړلی شي ډلې ډلې به وي ضبائر د زباره جمع ده زویباره مجتمع تیل شي یعنی دو به راوړلی شي که نه افواجو په شکل کې سکله راوړلی شي هغه نه بعد فیبث علی انهار الجنه یا فیبث علی انهار الجنه د جنت نهرونو کې به پرشان کړلی شي ولمبلی به شي لمبول به ورکړلی شي فقیل یا علی الجنه افیضوا علیهم ای جنتیانو په دو باندې اوبه راواچئ جنت ولا شیان نه هغه چې کله پرې راواچوي نه که نه جنت مخې ته یوه ونه د ونې مخې ته چې نشته هلته لاندې نو دو چې کله پکې یورې ولمبېږي د بدن به ټول ختم شي جنتي بدن به له ورکړلی شي دویم ځل چې ولمبېږي دا ننه وله چې کم نظام دی دا به ختم شي د جنت وله ښایسته شکل صورت او ننه دنه اور چې ننه ورکړلی شي فینبتون بنبات الحبة تکون فی حمیل السیل هلته به داسې رشنه شي لکه څنګه چې ګوري یوه دانه چې هغه د کم شیان چې ځان سره سیلاب راوړي که نه په هغه کې سره مری قدرتي کاد او نور داسې ډېر سمنونه په کرکي هغه کې د دانې ډېرې ښې رشن کېږي او ډېرې زر رشن کېږي نه کمه خټه او کم شیان چې وي که نه هغه کې د دانې ډېرې زر رشن کېږي نه شی ته دو به ډېر زر رشن شي
یعنی تیزوالی واجنه چې ډېر زر بره خشي برابر وشي دغې دانې سره مشابهت ورکړی شوی دی. قال محتوی چې فقاله رجل من القوم یو سړي پیغمبر اسلام توی چې کله دا خبرې وکړه که ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قد کان فی البادیه داسې لګېدله که پیغمبر علیه السلام په صحرای لګېږي دا کمې صحراګانې چې د خلکو کې فصل کري